چې یو نفس دی، یو عقل دی، یو قلب دی او بل روح دی. نفس قرآن مجید کې د دې په دریو آیاتونو کې د دې مبارک داسې ذکر دی چې د هغې نه مونږ ته د نفس حقیقت معلومیږي. اول د نفس حقیقت دا دی چې دا امارة بالسوء دی. دا درې آیاتونه چې خلک عام طور باندې وایي نو دی وایي چې د دې درې واړو آیاتونو کې د نفس درې واړه کیفیات بیان شوي دي، خو حالانکه خبره داسې نه ده. دا یو د مستقل طبیعت او فطرت او مزاج دی او دا دوی بیا صفتونه دي. لکه ان النفس لاماره بالسوء، نو دا د جملې اسمیه په تور باندې دلته ذکر شوی دی. یوسف علیه السلام چې وایي کنه وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، نو هغه د نفس حقیقت بیانوي چې ان النفس لاماره بالسوء. د نفس مزاج دا دی، د نفس طبیعت او فطرت دا دی چې دا اماره بالسوء، دا ډیر زیات امر کوونکی دی په ګناه. گویا کہ ورانه غلطی تیار گناه دا د په فطرت او په مزاج کې ده. دا رستو دو صفتونه دي. دا کته د نفس اصلاح وکي نو دا نفس ټکیږي. هم دا مطلب نه دی چې د مزاج بدلیږي، نه دا مزاج بدلیږي. او کوم شی چې د سړی مزاجي نو کته مزاج بدلم کې د تعلیم په نتیجه کې د ماحول په نتیجه کې خدای نه بغافل کېږي نه، ځکه چې کته ته غافل کېږي نو هغه بیا زور کوي او خپل اصل شي ته رجوع کوي. نو په نفس کې دا چلله د نفس اصلاح ته مسلسل متوجه. او کته یو ځل دا وایي چې بس ته ما د خپل نفس اصلاح وکړه، بعد دا یو کار وشو، بعد دا نه پس بل کار شروع کما او د دې کار نه ته غافل شوي، نو دې معنا دا چې نفس تابع پرې خو دا پړې شلې، نو ته مسلسل دې طرف ته متوجه. او کته د اصلاح وکړه نو بیا قرآن وایي چې لا اقسم بالنفس اللوامه، په دې کې بیا دا کار دی چې بیا سړی ملامت کوي. یعنی یا په مزاج کې غلطی ده او ګناه ده، او یا ته بیا په ګناه ملامت کوي چې تا یې اصلاح وکړه. او کله بیا داسې شي چې الله تعالی ولا په دنیا کې بیا د جنت زیری ورکړي، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. نو دا چې اطمینان درجه ته رسي، د لوامین اخوا بیا د اطمینان درجه ته رسي. اگر چې د لوامه او د اطمینان په درجو کې د فرق څه مطلب هم نشته، دواړه مطلب یو دی. چې مطمئن شي نو تا به ملامت کوي، او چې ملامت دې کوي خو په خپل مطمئن دی ځکه تا ملامت کوي. چې په خپل یو سړی دی یو شي په غلطۍ مطمئن نه نو تا به څه ملامت کوي؟ په خپل نه کوي او تا به ملامت کوي، دا ځکه چې دی مطمئن دی. نو دا رښتینی دوه د صفتونه دي، خو دا صفتونه د تربیت په نتیجه کې دا ملایي. دا چې کوم قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هغه باندې مزان کوي قد أفلح من زكاها، کامیاب دی هغه څوک چې دا نفس پاک، یعنی دا دی پلیته، دا د سدي لکه جامې چې پلیتی شوی نو دا به تینځي ورته ناله په غاړه روانه جامې به بیا پلیتیږي. نو کتابي چې یو ځل مې وینځلې نو دا به بیا په مخه یې دا موږ د جامې په مخه یې نه کنه چې یو کال وینځلې دي نو بیا ټیک دی بیا غونډه په مخه نه دا څه نه دا خو بیا یې بیا وینځي بیا دا بیا به خیرنیږي بیا. نو دا نفس هم دی.
نو قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. و د خاب من دساها بیا سم ته ما ته ویل دا نفس خو اصل د مخ کې نه ګنده دی. نو د خاب من دساها څه مطلب شو؟ نو ما دغه مطلب دی چې د مخ کې نه ګنده دی او ته نورم ښاکي نورم شکل هم د سړي وران دی اته به د پاسه صحیح مرتوي کې او ته د پوزم پرې کې ته له شونډه موشله. اصل کې د دس مطلب څه دی؟ ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. دس يدس معنا دا چې په خاورو کې ککړ کې ذلیل کې کته کې وای چې وشتول ته نه پرې. نو دا نفس خرابم دی او وقد خاب من دساها. کتلا پکې نور دا بدملې او د دل اومنه لا د دومنه نو ده بیا نورم بیا د زړه ورشي. بنزاج او فطرت هم داسې دی او وقد خاب من دساها. مقصد ته به ونرسي نا مراد بشي. خاب مطلب څه دی؟ چې منزل ته نفس خو ته دا وایي چې زما ومنه زه دې منزل ته رسوم، خو د هغه په منلو کې په خپله باندې د منزل د رسېدو نه کوټه کېدل مراد دي. منزل ته د رسېدو نه د لار د کوټه کېږي بیا وقد خاب نا مراد بشي. نو د دساها مطلب دا دی چې د هغه مزاج او فطرت اسم خراب دی او ته لا الټه د هغه خبره هم ومنې، هغه ته د بادشاهۍ او د معبود مرتبه هم ورکړي. نو دې معنا دا دی چې دا ته په خپله نور هم خراب کو، نور دې هم نشک، نور دې لکه یو سړی د خدایۍ او د بدماشۍ دعوه کوي په یو کلي کې یو سړی یو بدماش او چې ته هغه د بدماشۍ دعوه کوي ته ورته یاره جي موږ خو به ستا تابعدار یو، ته ورته سلام او بل سړی مو ته سلام شروع نه دونه غټ بدماش نه یا باسې د خمیرې غلي خو بل ورته په غټ شی جوړ شي ځکه چې ګوره دا خلک خو رښتیا لکه ما نه یېرېږي نو هغه نور هم پسې بدماش شي. نو دغه د دې نفس مثال موږ دا ویلی شو چې نفس د شر د قوتونو مجموعه ده. د شر د قوتونو مجموعه ته څه وایي؟ نفس وي. د شر د قوتونو مرکز ته نفس وي. د انسان له الله تعالی دا دوه څیزونه ورکړي دي. دا نفس کوم ځای کې دی دا لا موږ ته دا الله پته نه لګي. څنګه چې موږ ته د قلب پته نه لګي چې هغه اصلي قلب کوم ځای دی. یو خو دا قلب دی که نه دا چې پمپینګ کوي دا چې وینه پاس کوي دا خو دلته دی دا غوړ چاته معلوم دی. خو هغه بل قلب چې دی چې هغه قرآن یې په مخه یاد دی هغه کوم ځای دی؟ بس هغه داسې خوا و شا کې چېرته دی. داسې دا نفس هم پرې خوا و شا کې چېرته دی. د دې نفس تعلق په حقیقت کې د دې ټول وجود سره دی. د ټول وجود سره دی. او په خارج کې د دې نفس مثال داسې دی لکه د مادي دنیا. په څه کې داسې مثال دی؟ په تیاره کې. زما د خبرې مطلب دا نه چې نفس چې دی دا مادي شی دی او د مادیتوب معنا یې دا ده چې دا په تیاره کې دی. او چې په تیاره کې دی چې په تیاره کې یو سړی تا نه مخکې روان دی او تر پسې وروسته روان دی او لاس هم یو بل نه دي ورکړي او رڼا نشته او تا ته وایي په ما پسې راځه، نو هغه هم غرق دی او ته هم غرق یې. ځکه چې څنګه پسې ورته ورځې په تیاره کې روان یې. نو دا دماغ هم په تیاره کې دي، دا لاس او خپې هم په تیاره کې دي. او چې د نفس خبره څوک مني نو د هغه مثال هم داسې دی لکه په تیاره کې منډې وهي. نو دا لاسونه هم غلطي کوي، دا ژبه هم غلطي کوي، دا سترګې هم غلطي کوي، دا غوږونه هم غلطي کوي، دا دماغ هم غلطي کوي، دا لاس او خپې د وجود دا ټولې حصې غلطیانې کوي. ولې غلطیانې کوي؟ ځکه دا په تیاره کې دي، دې ته د رڼا ضرورت دی. او په دې خارج کې د کائناتو مثال هم داسې دی چې دا کائنات هم نه دي، دا دنیا، دا کائنات. دا ځکه په حدیث کې دا راغلی دی کنه چې الدنیا ملعونة ملعون ما فيها الا ذکر الله وما والاه او عالم ومتعلم. الدنیا ملعونة، دا دنیا د خدای د رحمت نه لري ده. نو عام طور به خلک وایي چې دنیا د خدای د رحمت نه لري ده. نو څنګه بیا لري ده؟ څه مطلب شو؟ نو دا مطلب دی کنه چې دا مادي دنیا ده، دا د نفس مثال دی، د دې هغه مزاج شر دی، دا د ځان ته راکاږي. نو د دې استعمال چل به زده کې، د دې استعمال به زده کې. استعمال یې څنګه؟ دې باندې به د پاسه یو بل حاکم پکاري. لکه قرآن په دلته موږ له یو حاکم راکړی، الله تعالی په موږ له یو حاکم راکړی چې عقل دی، په دې نفس د پاسه موږ له قلب راکړی دی.
څنګه چې نفس مونږ د ښکار را پیدا کېدل نشو کني مونږ بمروړلې انده چې عقل به مونږ نشو را معلوم ولا کني دي نور بمروړلې چې عقل نه مني الشیطانی قوتونه به د قلب مروړلې ودا دواړه مقابله ده د قلب او د نفس مقابله ده قلب د نیکه د قوتونو مرکز دی د خیر د قوتونو مرکز دی د خیر د قوتونو مجموعه ده او نفس دی دا د شر د قوتونو مرکز دی او د شر د قوتونو مجموعه ده او کله کله قرآن موږ ته د نفس د ټول وجود ته ویم کنه قرآن د ټول وجود ته نفس وای لکه دا څومره آیاتونه دي کنه قو انفسکم واهلیکم نارا انفسکم من ځان یادی کنه انفسکم دا خپل وجود د جهنم نه بچ کې دا وجود ته عذاب ملاویږي کنه او چې قرآن وی چې وجود ته عذاب ملاویږي نو خلق وی دا وجود خو به خاوري شنو بیا به څنګه راوچتي دا سی وفي انفسکم افلا تبصرون استاسو پر خپل وجودونه کې د الله تعالی د توحید دلایل دا جاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله دا خپل وجود د الله د رضا لپاره استعمال کا مال استعمال کا دا وجود دې استعمال کا دا چې قرآن وی خلقکم من نفس واحده تاسو یو تن پیدا کړی آدم بابا ټول خلق پیدا دي په خوا به په خطبو کې وی دا پښتو خطبه مونږ راځته یو کتاب ما طالب علم زمانه کې چې پیدا کړل بابا آدم زمون بابا او ټول عالم د پیدا او وست ډکه یدری دی او هاي د مرګ سخت ناری دی دا په خطبو کې ویل پښتو خطبه نو دا آدم علیه السلام نه پیدا نفس دی خلقتم من نفس واحد جسم د جسم نه پیدا دی کنه روح خود بر نه راغلی دی د پلار نه چې کوم بچی پیدا دی نو هغه روح دغه د روح نه پیدا دی او الله تعالی به د روح بل خپل چي وجود د وجود نه پیدا دی خلقکم من نفس واحده اوس دی بعض خلکو ځان قلقلا خان جوړ کړی د نفس نه مطلب سل دی خلیه ده نو آدم بابا خلیه نه و خلیه رستو بیا تاکي را پیدا شو آدم علیه السلام د خلیه او د نفس نه څنګه د مون پیدا یو ماشومانو نطفه بیا د نطفه نه پس علقه او مضغه او مخلقه او غیر مخلقه آدم بابا داس نه ده پیدا که آدم علیه السلام داس پیدا غو نن خو به خلکو موږ مازغه خړلې وي ولی الله تعالی آدم علیه السلام دا اول نه د خټ نه پورا جوړ کو دا چې د ارتقاء او د ور یو ارتقاء ده او یو نشونما ده نو ارتقاء هو د سره نه خو آدم بابا دا نشونما په طریقه نه دی جوړ کړی څنګه دا موږ او تاسو نشونما په نتیجه کې رالوي شو موږ ماشومان بیا رالوي شو کنه نو آدم بابا دا چې ماشوم نو چې بیا رالوي کړه چې ماشوم پیدا کړی او بیا لوي کړی نو د ایولوشن والا د ډارون والا خو به موږ مازغه خورلې وي وی به چې ګورو ته تاسو نه مله دا اصل کې ایولوشن دی نو ایولوشن نه دی دا ارتقاء نه ده ځکه الله تعالی آدم بابا پورا پیدا کړ فاذا سويته هغه پورې پکې روح ناچو هغه پورې ته شبوټه نو چې وجود برابر کوله او چې وجود ولا برابر او نه معنا دا چې هغه ارتقاء او نشونه ما په نتیجه کې نو غټ شوی تاسو زما په خبره پوهیږئ کنه نشونه ما لکه بوټي غټيږي بني ادم غټيږي دا شي نو غټ کړي خدا اول نه پورا بني ادم جوړ کو او بیا پای کې روح واچو دا بنیادی خبره ده په ذهن کې نو د سن نه پیدا ده خلیه نه پیدا من نفس واحده مطلب خلیه نه ده من نفس واحده مراد آدم علیه السلام دا بنیادی خبره ده چې په خارج کې ردی مطلب د نفس نه علاوه بیا رست نور خبرې په دې کې راځي خو هغه چې کلمو د روح او د عقل د قلب خبرې وکړو بیا باقي خبرې پاره ځای کې بیا کوو دویم نمبر مونږ راځو عقل تو ورته په انګریزي کې مایند وې کته ورته په انګریزي کې څه بل سنوم ورته هغه وته وای خیر دی ریزن ورته څوک وای ریزن چې کوم وجوهات را پیدا کوي
څوک ورته مایند وایي دماغ، ځکه چې د عقل تعلق د مزغو سره دی. په پښتو کې مونږ وایو دا یو زړه مې داسې وي او دا بل زړه مې داسې وي. د انګریزان وایي زه ډبل مایند شم، دا دماغ مې راته کله داسې وي کله دا. هغې د تعلق هغوی چونکې مونږ مشرقیان یو، دا مونږ تعلق زیات د زړه سره دی. مغربیان دي هغه کاروباریان دي، د هغې تعلق زیات د دماغ سره دی. اوس ساینس دا پروف کړې ده چې د روحانیاتو تعلق د قلب سره دی، د دې قلب سره یاد دی. دا هغه بل قلب خو لا نه پېژني، وایي د روحانیاتو تعلق د دې قلب سره دی، دا دلته چې دی. او د مادیاتو تعلق د دماغ سره دی. خو به هر حال له مخکې نه او د هغوی مزاج چونکې تاجرانه دی او زمونږ مزاج راهبانه دی. د مشرقي خلکو مزاج راهبانه دی او د مغربي خلکو مزاج کاروباری او تاجرانه دی. اقبال وایي که نه مغرب کا مزاج ہے تاجرانہ، مشرق کا مزاج راهبانہ. دلته رهبانیت طرف ته ډېره توجه ده، هلته چې کوم دی مادیت طرف ته ډېره زیاته توجه ده. نو هلته ډبل مایند کېږي سړی او دلته یو له یو سوی او بل له بل سوی. د عقل څنګه چې مخکې تاسو ته ما وی قرآن ورته عقل نه وایي، قرآن ورته حکمت وایي. خو به هر حال عربي ژبه خو ورته عقل وایي. د عقل په دې لفظ کې یو پوره خبره ده. عقل مصدر دی، د هر مصدر طرفین کم از کم دو طرف خو یې کنه، یو دا یو طرف د فاعل ده او دا بل طرف د مفعول ده، یا کم از کم چې د په خپله فعل په واقع شوی دی چې متعدی نو دا طرفونه هو سره، یا کم از کم فاعل خو د فعل لازم دپاره می فعل لازمی و بنوی متعدی. ځینې خلک وایي فعل په دوه قسمه دی کنه، لازمی او متعدی. لازمی نه لازمی ښه فعل لازم، اما متعدی کې هغه د نسبت دپاره نه ده، هغه د هغې د نفس کلمې نه ده. نو د داخله جنګنده جوړ د نسبت دپاره په دې لازم کې مو سره یې ورسره کړي. نو داسې مه وایه لازمی نه لازمی. نو به هر حال دلته د عقل هم دوه پهلوګان دي، بلکې دوه نه درې څلور پهلوګانې دي. یو پهلوی دا دی چې دا مصدر دی، نو دی فاعل پکار دی چې چا دی خالق، چا دی پیدا کړی. عقل معنا تړل، څنګه چې موږ تړل وایو که نه، نو یو بیزه راواله یو ګډ راواله او په دې موږي پورې وتړل. نو دلته به اوس ته وګورې چې څو څیزونه دي. یو هغه موږی دی، یو هغه پړی دی، یو هغه بیزه ده، یو هغه پټی دی چې د هغې نه تا دا بیزه تړلې ده، او یو هغه تی چې دا بیزه دې تړلې ده چې دا پټی ونه خوري. دا څو څیزونه شو. یو هغه تړونکی شو، یو چې پاسه پورې تړلی دی یو هغه شی شو، یو چې پسې تړلی دی یو هغه شو، یو چې کمشی تړلی دی هغه شو، یو بل چې کمشي نه تړلی دی هغه شو. په دې عقل کې هم دا ټولې خبرې شاملې دي. د دې عقل یو خالق دی، هغه الله پاک. هغه د عقل په څه پورې تړلی دی؟ دا هغه بنیادي خبره ده چې د دې د زده کړې پکار ده. دا د خپل خالق سره د یو نسبت دی. هغه نسبت چې نه بیا د عقل تړلی نه وي. د مغرب عقل تړلی شوی نه دی. عقل ورته ځکه نه وایي ښه ده چې هغه ورته عقل نه وایي، که نه عقل معنا تړلی دی او دغه پرانستی دی. هغه پرانستی ځکه دی چې هغه اواره دی او پرانست هغه تړلو ته ځان نه ورکوي. که هغه تړلو له ځان ورکولی نو هغه به هغه کارونه نه کولی چې کوم نه کولی دي. نو انسان له په دې وجه د عقل ورکړی دی چې ته ما د دې عقل په ذریعه تړلی. ځینې څیزونه داسې دي چې هغه عقل بد ګڼي، که ستا عقل سلیمي هغه کارونه به ته نه کوې، نو هله به تا ته بیا هغه بله لار میلاوېږي. کم از کم که نور اسم نه دا یوه خبره خو به ستا په عقل کې راځي. لکه مثلا موږ د عقل ترجمه څه به کوو؟ په ساده ژبه کې چې موږ د عقل ترجمه کوو نو عام طور باندې خو امام جرجاني ترجمه کړې ده، خو تاسو ته معلومه وي. سید شریف جرجانی په تعریفات کې ترجمه کړی دی. عقل څه ته وایي؟ وایي ما یعقل به الاشیاء، ما یعقل به الاشیاء، چې څیزونه پرې سړی معلومولی، چې څیزونه پرې سړی معلومولی شي. خو زه چې څومره غور کوم نو د عقل ترجمه ته سړی داسې وکړي چې د عقل دوه پهلوګان دي. یو د عقل دا بنیاد دی چې دا د صحیح او د غلط په منځ کې د تمیز صلاحیت دی. عقل دې ته وایي چې د هغې په نتیجه کې په یو انسان کې د دې خبرې صلاحیت پیدا شي چې ښه جدا دي او غلط جدا دي.
بد جدا دي کنا خ او بد په یعنی دا نه چې خ څه دي او بد څه دي دا څه نه وایم خو دا وایم چې د خ او د بد په منځ کې فرق د دې اهلیت پکې چې نه خ دي او بد دي خ بد نشي کېږي او بد خ نشي کېږي او خ بد دواړه مکس نشي کېږي دواړو کې التباس دا نشي کېږي چې خ او بد دواړه برابري بلکې خ او د بد په منځ کې یو تمیز دی یو فرق پکې شته زما په نظر دا د تقوا بنیاد هم دی دا هدى للمتقین کې زم کې یو ترجمه دا وشي والله اعلم شا په نظر نه خنو نه دی خیر دی هغه سره اختلاف هغه ته د حق ورکوم خو زه دا وایم چې مو چې قران چې وایي هدى للمتقین قران هدایت دی د متقینو لپاره نو د متقی مطلب دا دی یو مطلب بنیادی دام کې دی چې دا قران هغه خلکو ته بلار خي چې د خو د بد په منځ کې تمیز مني او چې د خو د بد فرق نه مني قران هغه ته لار نه خي قران وته دا به مخکې مني دې مدرسه کې داخله لري یو سرټیفیکټ به د سره راوړي مثلا څه شرط به مني نو کته د قران نه هدایت اخلي نو دا شرط به مني چې خ جدا دي او بد جدا دي او د خو د بد په منځ کې فرق شته او چې کوم خلک د خو د بد د فرق قائل نه دي نو هغه د قران هغه زناور دی بیا چې د خو د بد فرق نه کوي د خسدي او بد سدي دا رسته به بیا وایو په دې ورستو ځان پوي یو بل به پوي دا خیر دی دې ته په جدید اصطلاح کې وتوي دا نیګوشیبل په دې مذاکرات کې په دې خبرې کوو خو دا خبره چې نه دا نه معنی چې خو او بد دای کې فرق نشته ثواب او ګناه کې فرق نشته په حق او باطل کې تمیز نشته حق او باطل جدا نه دي نو دې خدا مطلب چې ته زناورونو هم بدترې بیا زناورونو په خو او بد کې فرق کوي خو خو او بد هغه څه ته وایي هغه غیا خوري ور نه خوري سانډا غوخه نه خوري سانډا ته غوخه کېده نو غوخه نه خوري او چې غیا ورته کېده غیا خوري او زمری ته چې غیا غوخه کېده نو هغه زمری غوخه خوري او غیا نه خوري هغه هم دې باندې فرق کوي کوم شی زما د خوراک دی او کوم شی زما د ګډي بيزي نه دی په بازار کې په دې کې تاسو سره وای دا په ځنګل کې چې کوم خاص ګډي بيزي سريږي او پويږي چې دا بوټه د خوراک دی او دا بوټه د خوراک نه دی دا بوټه د خوراک دی او دا د خوراک نه دی نو د خو د بد په منځ کې تمیز کړه زناورتوب نه بیا چې لاندې شنه غیر شي کولای خو یو معقول خو بد دی یو محسوس خو بد دی نو محسوس چې په سترګو ویل دی کېږي هغه خو بد هغه باندې زناورم پوي خو هغه عقل نشته او چې کوم معقول خو بد دی چې غیر محسوس دی نو هغه انسان لپاره دی انسان پای پويږي چې خو جدا دی او بد جدا دی نو یو ترجمه د عقل یو بنیاد دا شو چې عقل هغه شی دی چې دا غي په نتیجه کې سره د خو او د بد د تمیز صلاحیت په سړي کې پیدا دا صلاحیت د عقل دا صلاحیت چې په سړي کې دا دویم دا چې د معلوماتنا د مجهولاتو د اخذ اهلیت یو شی چې هغه ماته معلوم دی نو دا معلوم شي په نتیجه کې زه مجهول شی را پیدا کوم نو دې ته وایي څه شی یعنی د مقدماتنا نتیجه اخذ کول دا تعبیر وکړه د مقدماتنا نتیجه چونکه دا خبره داسې ده او دا داسې ده نو دا بل دا داسې ده نتیجه دا شو مقدمه دا دي دا یو خبره دوه خبرې درې خبرې چې رايو دي شوي لکه دینه خدا شی جوړ شو لکه غوخه او مالګه او مساله او بو دا چې راجم شو پاخ شو لکه دینه ترکاری جوړه شو نو دا د پوی نتیجه و ساروی دا کا ساروی ترکاری نه پخې ځان لا مجاست سیه خوري نو او انسان چون کې عقل نه هغه به دوه سيزونه درې سيزونه څلور سيزونه رايو کوي او بل شي جوړي دا څومره ایجادات چې شي به خصوصي سيزونه رايو دي شو او دا غي نه څه شي جوړ شو نو دا دوه بنیادی خبره اوس ته د عقل ته ما شو پهلوان شو یو د خالق سره تعلق شو خالق سره دوه قسم تعلقات یو تعلق دار چې هغه خالق دویم تعلق دار چې د دې عقل په نتیجه کې د خالق پہچان کې دي شي او دغه د احکاماتو پہچان کې دي شي دریم دا چې د عقل د لچا درکړې خالق دی نو هغه د څه د پاره درکړې چې سنه دې منی کړي د سنه منی کړي لکه انسان ته پړې نه دی چولې ساروی ته پړې چولې و انسان ته پړې نه دی دا پړې د عقل دی
اقل اسم پوری ته وای عقال قال چې وته دا وسنی عرب وای قال نو قال عقال هغه ته وای چې اوخ به داسې کینه او چوبې کړو داسې یو کړهونه به ولا داسې پرې زنګون ته ورواچول وای اعقل وتوکل عقل عقال وتورواچول نو دیو دا وسنی عرب چې دی نو هغه د قاف په ځای ګاپ وای نو یې قال اثر باندې چې دی کنه نو هغه ته دی قال نو اصل کې قال نه دی عقال دام دغه په شان یو ګول شی دی چې څنګه چې بیا هغه په دې منی کوو نو دا چې د سردارۍ د مشرۍ یو نه خرج سړی مشر شي نو بیا خو مشر معنا مکه وشار کنه مشر معنا نو بیا شرونه په خپل نه کوي ما نورم ته منی کوي خو د کشر معنا کا وشر نه د اجازه د تنشر ته شر کې خو کدی کو شر نو بیا هغه ته وایي چې مکه وشر نو دا عقال نو هغه عقال باندې به دا بندو نو هغه باندې هغه ساروي بند کړي او خي بند کړي پاره باندې دا چې په دریخ په خونه شتله او تی په عقل په ذریعہ را بند کړي او د سشینه چې بند کړي نو هغه شې دي نو هغه فحشاء سوء او فحشاء هغه چې هغه عقلا قبیح ده عقلا زنا عقلا قبیح ده ظلم عقلا قبیح ده البته دا اخلاقیات خدا مکمل نو هغه حدیث ته په نظر کې راځي دلته به قرآن مو حدیث ته ټول رابطه په ذهن کې ساتي نو بیا به یو بلنا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي حدیث کې انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زره دې لپاره مبعوث چې لاتمم مكارم الأخلاق لأتمم حسن الأخلاق حسن خلق مخکې وو خو هغه مکمل نو د نبی له صلوات و سلام د بعثت یو مقصد د هغه تکمیل دی نو تکمیل پس کیږي یو دا چې د هغه دایره ډیره زیاته محدوده و نبی له صلوات و سلام له دایره وسیع کړ دویم دا چې هغه شان مکمل نو منزل او مقصد نو ظلم ولا مکه ويره بیا په پتا باندې بل سره ظلم وکینو نه اسلام وینا نه په دې وجه نه چې بل سره باندې ظلم وکي په دې وجه ظلم نه ظلم مکه او الظلم ظلمات يوم القيامه د قیامت پورې نتیجه نه ده نیکی خشره خلکو په خواوي نیکی او کنه ول د غریبانو له ډوډۍ ورکول د عربو د جاهلیت د زمانه رواج نه وسو د عربو چې په جواری کوله سبا معلقه بوای دا جواری چې به کوله او هغه بیا یو څو غشي جوړ کړ یو غشي به دا غي به یو حصہ بل غشي به دا غي به دوه حصے وي بل غشي به دا غي به درې حصے وي بل غشي به دا غي څلور حصے وي بل به 15 شپږ و نو دا ټول دا بلس غشي سبب کې خالی ادم متنب دا سبع معلقه غشير خو په پوي کنه وما ظرفت عيناك الا لتزربي بسهميك في اعشار قلب مقتل هذا څه مطلب ځکه یو غشي راواله چې دا غي و درجه او بل غشي یو سړی دی چې هغه جواری به کوله لاس کا صبر راجم شو او په 100 روپے خو دې نو لاس روپے به راجم نو بیا چې به و حلال کو نو هغه به ټوکړي کړنه یو ټوکړه دوه ټوکړي درې ټوکړي څلور 15 شپږ و دا به جمع او دا به یو حساب الکه ستاسو کې سودی ما لاس نه ما 100 روپے ورکړي دي ما پکې دوه سي دي نو الکه مخکې دا غشیرو باشه دوه سي دوه غشیرو باشه دا د عبد الله دي نو چې دوه سي به دا غروته نو څنګه چل بو شو نو مثلا دوه سي چې راوځي نو دا یو غشي په حساب کې به درې سي وي او دا بل غشي په حساب کې به سوې سي وي مثلا و نو چې درې و راځم شو نو او خټول سوې سي دي لاس سي دي کنه لاس تو کې هم جوړ کړی دي کنه دا یوم د یوي سي جوړ کړی دی بلم د دوه جوړ کړی بلم د درې جوړ کړی نو چې د چا د درې وغه راوځي دا به درې شي دا چا د 15 وغه راوځي دا به 15 شي د چا د و راوځي دا به وې شي چې د یو سړی پکې د څه دوه غشي راوځي چې په هغه به درې لیکلې او په بلې و لیکلې نو ټول یې شي لاس ټول یې شي هغه وړي کنه تاسو به خبرونه اوسې دي نو چې درې وسوي څو ډوډۍ شي لاس ډوډۍ شي نو دا وواړه چې دا واغست نو دا شاعر زکه وایي دا دوه سترګې نه دی وایي د دینه دا وخت کې ولې بېږي ويدا غدو غشدي وما ظرفت عيناك الا لتذربي او زمار دې زړه غلس حسيدي نو د دې دوه غشي ستاره وتی دي نو دا ټول لاس واړې شي دړې په سکړي
وای دا د پټرول یو ډېر غرق دی هغه شاعر دا ویل نو مطلب نو دا به بیا څه کول دا ډوډۍ دا غوښه به بیا کور ته وړي نه کور ته به نه وړي چا به کور ته وړی وی دلته وګورئ وی هغه غوښه وړي کور ته به هېڅ چا نه وړي هغه غریبانان راوغوښته په غریبانانو به تقسیم کړي په غریبانانو به غوښه څه کړي نو ګوره د غریب د ډوډۍ انتظام خو یې کوو لیکن دا انتظام نامکمل و دا انتظام څه و ولې د غلام سره به د سړیتوب سلوک کوو څه ولې چې په چا به حمله وکړو نو هغې ته به د انسانیت نظر کوو څه ولې چې په کوم قوم باندې به غالب راغله نو هغې ته د انسانیت نظر کوو څه نو اسلام سی چلو کو د اخلاق له تکمیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق له په دې کې وسعت را پیدا کړ او د دې تکمیل یې موکو او د تکمیل یو معنا دا نه چې اسلام یوازې اخلاقی نظام نه دی دا څنګه اخلاقی خلک وایي اوس په دې معنا کې بل ته وایم خلک ډېر خبر د عدالت عزت ته وایم نه د درس اهمیت نور څه دی د دې درس اهمیت دا دی چې په دې کوم زمانه کې اوسېږي چې په دې زمانه کې تاسو سترګې غړېدلې دا خلک سوي نو یو خبره به تاسو دا وي او کنه یی اسلام خو ډېر زبردست اخلاقی نظام دی نو ته او جی اخلاقی نظام دی خو د اخلاقی نظام په شا باندې یو قوت هم دی هغه اخلاقی نظام د سره اډو نظام نه چې دا غي په شا باندې زور نه او قوت نه او قانون نه څه مطلب شو مطلب دا چې دې رښتیا ویل ښکار دی او دروغ ویل ښکار نه دی نو بس اسلام صرف دغه حاله پورې نظام دی چې دروغ بنوي او رښتیا بوي نو بیا په معاشره کې بسنګ چلی چې څوک دروغ وي هغه او چې څوک رښتیا وي هغه دواړه په یو تله تلي دواړه به یو وزن ورکې نه اسلام دا نه وي اسلام ورته دروغ وي هغه ته د سړیتوب نسبت نه کوي او چې څوک رښتیا وي هغه ته به عزت ورکړي په مسلمانانو په معاشره کې بدای او کته وایي چې نه رښتیا او دروغ کې دا فرق دی چې رښتیا ښه دی او دروغ بد دی خو د دې په نتیجه کې په معاشره کې دا نشته نه چې چاته څه فرق هغه معاشره نه ده د دې په نتیجه کې معاشره د رښتیاو باندې څه انعام او په دروغ باندې څه سزا نه ورکوي نو دې معنا دا ده د اخلاقیات او تعلیم سره د اخلاقیات دي داسې اخلاقیات او تعلیم اسلام نه ورکوي چې پاره کې بیا د اخلاقیات څه قدر نه وي ځکه د اخلاقیات ته موږ اقدار وایو اقدار قدر څه ته وایي ویلیو څه ته وایي وزن ته وایي وزن نو چې وزن ولا ورکړي نو الا او وزن ورکول داري چې په خو اخلاق باندې انعام ورکړي او په بدو باندې سزا ورکړي دا بنیادی خبره شو د دې عقل تعلق چې دی هغه د الله تعالی سره د پہچان او د پوهه او د الله تعالی د تعلیمات او د الله تعالی د احکام او د سمج پوهه لپاره الله تعالی درته درکړي دا عقل دې پوي ده په دې لپاره نه درکړی چې ته دا غي په مقابله کې عقل استعمال و څنګه شیطان استعمال کني دا کولای شي څنګه چې مې ته وختي وي دا څنګه چې دا نشي کولای دا کولای شي خدا مکو دا ست آزمائش ته چې ته دا عقل نه دا کار لري لکه شیطان به دې کې ازمي چې ته دا عقل په نتیجه کې د الله تعالی خبره منې کړه الله تعالی خبره رات کې نو دا څنګه چې رات کولای نشي رات کولای شي خو رات کوي ما او منلم شي نو منه پر منلو به نه ملایوي او رات کولم کولای شي په دې به سزا ملایوي بل یو تعلق ته د عقل دا ده چې تا ته معلومي چې دا جسم چې ده کنه دا جسم دا ماده دا تیار ده دا جسم او دا وجود تیار ده خدا عقل رڼا ده او دغه وجنه د عقل په وجه باندې چې دا چون کې رڼا ده نو د دنه ځان روښ شوی دی په ساده پښتو کې به خبره وي د دنه کله ځان روکي چې لکه دا باقي جسم چې دی دا تیار ده او ما سره رڼا ده نو زه به یو کار دا کوم چې زه به دا جسم په ځان پسې نو دا عقل غواړي چې د ټول جسم ته اورډر ورکړي څنګه چې خلک وایي که نه دماغ اورډر ورکړي دا عقل د دماغ سره تعلق ده د عقل مرکز چې تا ته ما وایي د نفس مرکز دا ټول وجود دی نو د عقل مرکز دماغ دی نو دماغ کې دا کار دی چې دماغ د ټول وجود ته حتی کې دماغ بیا د زړه تم کله کله اورډر ورکړي او دا به موږ د غزړه په باب کې وایو چې زړه بیا هغه منی کنه منی نو کله منی او کله نه منی کله ته زمړه لګیا اوس ته خبره خو نه من اخر ورته بیا را پاسي دا دغه ورته را پاسي دا زړه ورته دا قلب ورته را پاسي بیا اردا خبره نه من خدا دا
دا عقل چې دی دا د چراغوالي او د رڼاوالي په وجه باندې دی په دې ټول وجود حکمرانی کول غواړي حالانکه دله د حکمرانی حق نشته په دې د یو حده پورې دته څه حق شته خو د آخري حده پورې دته د حکمرانی حق ورته نشته لیکن چونکه عملا پیښه داسې ده چې دا باقي وجود په تیاره کې دا مادي ده او د سره رڼا ده نو مغرب هم دغه وایي چې نه بس ټیک ده کنه پکار سره د خپل عقل منی کنه د بار د بل چا ولې منی خو د عقل منل پکار دي حالانکه خبره ده چې نه ده خبره ده چې که ته صرف د عقل منی نو عقل په هر معامله کې تعالی صحیح راهنمایي نه درکوي مثلا پر ظاهر سيزونو کې خو عقل له هدف پورې راهنمایي کوي خو چې ظاهر نه اخوای نه بیا ورپکې راهنمایي نه کوي څنګه مثلا یو دیوال مبارک دا خبره خو ته عقل خې دا دیوال مخکې نو بیا پیدا شو دا خبره ټیک ده یاره دا یو ګیلکار والے او دام ټیک ده یاره د خختونه والے دام ټیک ده یاره دې کې وب استعمال کړي مصالحه دام ټیک ده یاره دا چې چا استعمال کړي دا سره مزدورم لګیاو دا خبرم ټیک ده یاره دا چې چا جوړ کړي دی نو څه مقصد به په نظر کې دام ټیک ده دین اخواج عقل دا ورته دا دیوال چې ده د دې څنګه استعمال باندې خدای خپکیږي او په څنګه استعمال خدای خوشحالي یا زبتانه دا سوال کوم چې کوم ګیلکار چې دا دیوال وو په وخت هغه ټپی ویلې ک تلاوت وکاو نو مال دا دیوال او عقل لا جواب نشي راکول په هغه وخت دا سړی خپاو کو خوشاله د کور په جګړه راوته او کنه په خوشاله د کور راوته جیب کې پیسې وی کې نه وی هغه وخت دې سو بیل مازم کو پاودس کیو دا خبره مال عقل دې خبره جواب نشي راکول دویمه خبره ده چې عقل په هر معاملې کې مال ځکه جواب نشي راکولای چې د عقل سره نور څه زونه تړلې شي دي په دې وجود کې دنه د نفس خبره چې تاسو ما وکړه نو نفس چې د شر مجموعه ده نو په نفس کې څه شرونه دي یو په نفس کې شهوت دی اغړون نه وي نو مغرب به پلانت کړي نه وي دویم په نفس کې دنه غضب دی غصه ده دریم په نفس کې نفرت دی غضب او نفرت او شهوت ماده پرستی دا سيزونه په نفس کې دنه شامل دي او دا سيزونه چې په نفس کې دي نو عقل لدينا متاثر کیږي وهم پکې لري وهم عقل درست فیصله ځکه نشي کولای چې عقل د محبت او د نفرت نه متاثر کیږي کله کله د چمک نه متاثر شي کله کله د شي حل مسلې راوباسي چې هغه نه لري او نه خزي تاسو اورئ کراوي خبرو پوهیږئ په اشاره نه پوهیږئ د نږدې ورځې خبره شي وکنه نږدې ورځې خبره شي ساګه پرتی وی ډیره موده هغه بچی نه راوړو اخر کې چې بچی راوړو نو هغه ته وسو وای هغه یو سړی وی په پنجاب کې په یو ځای کې داسې چلو یا په هندستان کې یو نوې مرغۍ چا ولیده چې نوې مرغۍ ولیده شناشنا شی او چا نه پیژندل یو بابا له راوړو یې بابا بتائیں یہ جو پرندہ ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث نو هغه چې وته غزان نه پیژنده نو هغه ته وی چې یہ تو آسان بات ہے कैसे आसान विच आसान बात है इसके सामने दाने रखो अगर ये चुगता है तो मुज़क्कर है अगर ये चुगती है तो मुअन्नस है ताज़ पूछ जो बेसंग मालूम हो बस उम्दा से चलो अगर ये चुगता है तो मुज़क्कर अगर ये चुगती है तो मुअन्नस नो मसला दिल तदासिदा چې عقل کله صحیح عقلی خو الته پکې نور څه خبرې راشي مخله کله پکې وهم راشي کله پکې د چا دوستی راشي کله پکې د چا دشمنی راشي کله پکې د چا نفرت راشي کله پکې د چا محبت راشي او کله په وهم غالب شي نو عقل خپل فیصله دغه د سوري لاندې وکي چې دغه د سوري لاندې وکي هغه د سړیتو فیصله ډوینه ځکه چې پاره باندې بل یو شی غالب راغلی درست فیصله به د عقل اغی چې پاره باندې نه وهم غالب شوی نه په د چا محبت غالب شوی نه په د چا نفرت غالب شوی نه په د چا دشمنی غالب شوی نه په د چا طمع غالب شوی نه په د چا لالچ غالب شوی نه په د چا یره غالب شوی
نو دا فیصله به د اخره پورې څوک وکړي چې دا کوم ځای دی دا کومه فیصله ده چې په دې کې په دې ټولو خبرو کې یوه خبره نه ورغلې لہذا عقل ټیک ده چې دا چراغ دی دا رڼا ده خو د دې رڼا مثال د هغې رڼا دی چې ته لوند له بیټري په لاس کې ورکړې وی بابا داسې ده دا واله دا بیټري واله او ځانو د دې بیټرۍ په ځای باندې خو د خدای غټه بیټري چې لګېدلې وه د نور په هغې کې هغه لیدل نه کول نه په تیاره کې به ستا په بیټرۍ څه ویني نو ورته دا لږه غټه بیټري لګېدلې ده نو عقل چې دی هغه رڼا ده خو د دې رڼا نه پس بله رڼا په کار ده نو د هغې په نتیجه کې به دا رڼا کار کوي او دا رڼا د دیوال نه خوا کار نه کوي که نه دا داسې رڼا ده چې دا ته دیوال ته وي نو د دیوال نه خوا شی پې د دیوال نه دې خوا شی پې نه دیوال نه خوا شی پې نه دی اسې علامه اقبال ډېر ښایسته په دې باندې د پوهولو کوشش کړی دی یو خو د هغه یو مضمون دی عقل او دل هغه چې ته وګورئ په دې کلیاتو د اردو په دې کلیات کې شته د عقل او د دل مناظره ده د عقل او د زړه مناظره ده دویم دا چې د عقل په باره کې چې علامه اقبال کوم شعرونه ویلي دي نو هغه څه وایي مثلا دوه درې زه وایم هغه وایي چې خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے دا د عقل کار نه دی چې ښه څه دي او بد څه دي بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے او عقل خو په دې لاره کې موږ راشه زه ته دا ښه بد ته زم خیمه نو عقل د ښه او د بد تمیز خو کولی شي چې ښه جدا دي او بد جدا دي خو دا نشي ویلی چې دا ښه دي او دا بد دي او که شریعت ورته ووایي چې دا ښه دي او دا بد دي نو پېژندی شي خو دا د ده کار نه دی چې دی د ښه او د بد جدا جدا ځان له ډیفاین کړي جدا له متعین کړي ځان له د هغې تعریف وکړي چې او دا ښه شو دا بد شو او خرد سے راہ رو روشن بسر ہے خرد سے شہر عقل خرد سے راہ رو چې په لاره ځي نو سترګې به دې رڼایي رڼا د سره خرد کیا ہے چراغ ره گزر ہے د شپې په تیاره کې روان یې تا سره لاټین نو دا عقل دا مثال دی خو درون خانه هنگامه ہے کیا کیا د دې دیوال نه خوا څه دي چراغ ره گزر کو کیا خبر ہے د دیوال نه دی خوا چې څه دي اته پېته یې نه خو د دیوال نه خوا څه دي نو دا پېته نشي لیدی دا ته په عقل نه باندې نشي لیدی داسې هغه وایي چې دا فارسی کې یو شعر ویلی دی وی سپاه تاز برانگیزم از ولایت عشق فارسی کې چې که در حرم خطره از بغاوتی خرد است عقل چې دی بغاوت کوي ګوره دا د خپل حد نه زیاتی کول نه دي دا په خپله د دې خبرې ثبوت دی چې څوک شته چې هغه حدود مقرر کړي دي او تا له هغې نه تلل نه دي پکار ګوره کوم سړی چې د خپل حد نه زیات دې مطلب دا دی په دې خبره ځان پوهوه کوم سړی چې د خپل حد نه زیاتی کوي وایي نه زما دا نه دی دغه مې هم دی هغه دا مني چې که په دغه زه دعوه ونه کړم دا بیا د بل چا دی تاسو زما په دې خبره پوهېږئ نو دا عقل چې دی بدن ته وایي چې په ما پسې راځه نو دې معنا دا ده چې دا عقل په خپله دا منلې ده چې که زه دې بدن ته ونه یم چې په ما پسې راځه نو دا بدن به بیا په بل چا پسې ځي پته ولګېده چې د ده د بغاوت دا داعیه نه ده دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا په خپله دی مني چې که نه بل څوک شته دا د بل چا د ملکیت او د مالکیت نښه دی په خپله باندې دی مني نو وی علامه اقبال په ډېره ښایسته خبره کړې ده هغه وایي چې سپاه تاز برانګیزم از ولایت عشق د عشق د مرکز نه به یعنی د زړه د مرکز نه به تازه سپایان برتی کوم تازه دم کومک براولم ولې ځکه چې که در حرم خطرې از بغاوتې حرم دا وجود نه دا حرم دی دا یو حرم دی دلته د بغاوت خطر ده نو د دې د بغاوت علاج بیا بل یو شی دی هغه زړه دی او هغه زړه به برای راست تعلق ساتي د ولایت سره د مرکز سره به هغه تعلقي نو دلته د عقل بغاوت به دغه سپایان ناکام کوي چې د هغه سپایانو تعلق د هغه اصل مرکز سره وي
هغه مرکز نه مطلب دا هغه د عشق مرکز نه مطلب څه شی دی د الله تعالی ذات او دا غي سره تعلق نه مطلب څه شی دی د الهي احکامات او د الهي احکامات او مرکز بیا په وجود کې څه شی دی د انسان سره زړه دی من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه قران په کوم ځای نازل دی په قلب باندې نازل دی نو قران په قلب نازل دی مطلب دا دی چې دا قلب د وحي او د مرکز دی محبت وحده د دې محبت وحي نه به تازه مطلب دا دی چې د وحي نه تازه معلومات اخلا د وحي سره خپل تعلق هر وخت برقرار ساته د وحي نه هر وخت راهنمایي او تازه راهنمایي سپاه تازه برنګیدل تازه مسلسل په ژوند کې د وحي نه راهنمایي د وحي نه چې تازه راهنمایي علي نو عقل به بغاوت نه کوي او عقل بغاوت کوي نو ته به قابو کې او که د وحي نه تازه راهنمایي نه غشتا نو بیا به در باندې عقل سکیږي عقل به بیا بغاوت کوي او ته خبر نه او ملک بدن عقل غشتي دا بنیادی خبره دینه بعد به بیا موږ دا وایو چې په خارجي دنیا کې د عقل مثال څه دی په خارجي دنیا کې د عقل مثال علت او معلول چې په دې جديده اصطلاح کې ورته کاز او افیکټ وایي نو په کاز او افیکټ او په علت او معلول ان شاء الله بیا په دې نورو خبره کوو نن دا درس کافي دی واخر دعوانا الحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد